مصطفی کمال اتاتورک له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دښمنۍ کې سختترین انسان و. یوه ورځ په یو هوټل کې و چې د هوټل مخې ته په کوچني مسجد کې مؤذن اذان پیل کړ. اتاتورک مخامخ نږدې ملګرو ته مخ ور واړاوه او ویې ویل: څوک وایي چې موږ مشهور یو؟ زموږ به څه شهرت وي؟ دې سړي ته وګورئ، نوم یې هر وخت د نړۍ په ټولو اړخونو کې په تکرار یادیږي. ماسوني مصطفی کمال اتاتورک د خپل وخت ستر طاغوت او د سیکولرانو پیشوا و. د غلامانو او خاینانو داسې یو ایډیال و چې د هر دین دښمنه شخص لپاره یو مثال ګرځېدلی و. په مجموع کې د خپل عصر تر ټولو پټ او مرموز مخلوق و چې هیڅوک به د دې لعین مجرم په کچه اسلام ته خطرناک او ځپونکی نه وي ثابت شوی. موږ دا نشو ردولی چې د هغه وخت مسلمانان چې په کومو حالاتو کې ګیرو، هغو حالاتو د داسې رټل شوي شیطان په ظهور کې ډیر قوي رول لوبولی. هغه خلافت ړنګ کړ، د اسلام دښمنه عناصرو لپاره یو بوت وګرځېد او طوافونه یې ترې کول. دا هماغه مصطفی کمال دی چې د ترکانو په پلار نومول شوی و. مصطفی کمال اتاتورک په 1881 زیږدیز کال کې په سالونیک نومې ښار کې زیږېدلی و. مور یې زبیده نومېده. مور یې اتاتورک د سالونیک یو دولتي کارمند ته منسوب کړی و چې علي رضا نومېد. اتاتورک به په خپله ځان په سربي نسلونو پورې تاړه. نیکونه یې له هغو یهودانو وو چې په باطن کې یهودان وو، خو د اسلام څرګندونه یې د خلافت د ړنګولو او د مسلمانانو د عقایدو د فاسدولو لپاره کوله. په 1900 زیږدیز کال کې اتاتورک له سالونیک څخه استانبول ته لاړ تر څو هلته په حربي پوهنځي کې داخله واخلي. په 1904 زیږدیز کال کې له حربي پوهنځي د جګړنۍ په رتبه فارغ شو او د خلافت لخوا په شام کې د 5مې قول اردو په 13مه لوا کې د جګړن په توګه وګمارل شو. هلته یې هڅه وکړه چې شام ته له تبعید شویو ترکانو یوه سري ټولنه جوړه کړي تر څو د پرمختګ او اتحاد له ګوند سره سیالي وکړي، خو ناکام شو. اتاتورک یو فحاش او لوچک سړی و، نو ځکه د پرمختګ او اتحاد د ګوند ټولو فعالینو په تیره انور پاشا سخته کرکه ترې کوله. اتاتورک نهایي هڅې پیل کړې تر څو په کومه وسیله ځان مشهور کړي. بالاخره یې د پرمختګ او اتحاد د ګوند په فعالینو کې ستوری وځلېد. ځکه خو په کال 1909 زیږدیز کال کې د شوکت پاشا له هغه پوځ سره یو ځای شو چې له سالونیک څخه د استانبول په لور د سلطان عبدالحمید ثاني د بیواګه کولو په موخه روان شوی و. وروسته لیبیا ته له ایټالویانو سره د جنگ لپاره هم ولاړ، خو په لیبیا کې چې کله د واقعي جنگ په لومړۍ شیبه کې له دښمن سره مخ شو، نو د وارخطا موږک په څیر یې تیښته وکړه. د اتاتورک شهرت له لومړي نړیوال جنگ وروسته پیل شو، کله چې د پرمختګ او اتحاد د ګوند اکثره فعالین د عثماني خلافت په سقوط او جنگ کې د شتمنیو د ضایع کېدلو له کبله وتښتېدل، نو اتاتورک ته لاره خلاصه شوه. د اتاتورک نیکبختي دا وه چې له نوي خلیفه وحیدالدین سره یې د هغه له خلافته مخکې پخه انډیوالي لرله. ځکه خو یې اتاتورک د لښکرو د عمومي مفتش رتبې ته لوړ کړ او پراخ صلاحیتونه یې ورکړل. همدا و چې انګریزانو اړیکې ورسره ونښلولې او د خلافت په ړنګولو کې ګډ کار پیل کړ. د انګریزانو له مشهوري پالیسۍ سره سم د اتاتورک د ځلولو کار شروع شو. قومي اتل، اروپا او برطانیې ته ستر خطر او د هغه چټک زمري په صفتونو یې خلکو ته مطرح کړ چې ښکېلاک خوب او آرام ته نه پرېږدي. اتاتورک سره له دې چې تر غوږونو پورې په زنا، فحشا او شرابو کې غرق و، د خلکو د لا خطا ویستلو په موخه په اسلامي بڼو کې راښکاره کېدل، په دیني غونډو کې ویناوې او هر چیرته د خلافت په ملاتړ خبرې شروع کړې. پس له دې چې په 1928 زیږدیز کال ترکانو په سقاریه کې یونانیانو ته ماتې ورکړه، اتاتورک د هیواد برحال واکمن شو. ملاتړو یې په پارلمان او محلي شوراګانو ولکه وکړه.
او له یو لړ نظامي اجراءاتو وروسته د انګریزانو په مټ وتوانید چې له خپلو ټولو مخالفینو ځان بېغمه کړي. اتاتورک سلطان وحید الدین هغه وخت بدنام کړ چې د په لاس د سیفر د معاهدې لاسلیک شوي بندونه یې خلکو ته ښکاره کړل. دغه سندونه سلطان وحید الدین د انګریزانو تر فشار لاندې لاسلیک کړي وو ځکه هغوی د استانبول د اشغال ګواښ ورته کړی و. سلطان وحید الدین اړ شو چې خلافت پرېږدي. د سلطان وحید الدین پر ځای عبدالحمید مجیدی ثانی راغی چې یوازې 3 ورځې حکومت وکړ، خو اتاتورک په 1940 زیږدیز کال عثماني خلافت لغوه کړ او د ترکی جمهوریت قیام اعلان کړ. د خپل ولسمشر شو او د اتاتورک لقب خپل کړ. خپلو انګریزي بادارانو ته یې وفاداري پیل کړه، له خپل هغه پټ استاد سره چې ډیری خلک یې نه پیژني، خو د عثماني خلافت د ړنګولو په موخه د یهودي نقشې د عملي کولو دنده لرله، نور هم نږدې شو. له همدې وخته اتاتورک په ټول زور په ترکیه کې د اسلام د ړنګولو کار پیل کړ. ترکیه کې د انګریزانو تر بشپړ نظارت لاندې له اسلامي هویت څخه د ترکانو د بیلولو خطرناک کار پیل شو. د اوقافو او دینی مدارس وزارت یې لغوه کړ، له مسجدونو یې موزیمونه جوړ کړل، د حج او عمرې په سفرونو یې بندیز ولګاوه، حجاب او عربي حروف یې لغوه کړل، ترکان یې ترکي ژب پالنې ته اړ ویستل، د اونۍ رخصتي د عیسایانو په څیر د شنبې ورځې ته واړوله، خلک یې د غربي خولیو په پر سر کولو مکلف کړل، اخترونه او دینی مناسبات یې لغوه کړل او آذربایجان یې پر روسیې خرڅ کړ. د خلکو پر ازادیو او سیاسي مخالفتونو یې بندیز ولګاوه. رسنیو به یوازې د اتلولۍ، فتوحات او جعلي خبرونه خپرول چې ټول به دروغ وو. په دې هم اکتفا ونه کړه بلکې عربي حروف لغوه او لاتیني حروف استعمال کړل او سیکولریزم یې د خپل هیواد لپاره یو نوی دین اعلان کړ. خلکو ته به یې ویل هغه دوران تیر شو چې ولس به په ټیټو طبقو پورې اړوندو ځانګړو کلمو باندې غولول کېدو، لکه کربلا، د نبی صلی الله علیه وسلم لمسی، ایمان او قدس. لکه مخکې مو چې وویل کمال اتاتورک حرمونه و. په یو روایت کې راځي چې حرمونه شر الثلاثه یعنی په 3 کې بدترین وي. مطلب دا چې کله د مور او پلار په عمل شي خو کله له هغوی هم ورتیر وي. دی هم لوچک، فاسق او بې حده زیات شرابخور انسان و. دی له رنډیو سره په زنا مشهور و او دا هر څه به یې ښکاره کول. د معشوقو په اړه خو چې څومره غواړې غږېدای شي. خپله خارجه وزیره توفیق رشدي به یې هم د شهوت لپاره کاروله. 10 پیغلې په لورولۍ نیولې وې، څو چې ژوندۍ وې پوره مقدارونه یې ورته رسول. دوی به هم په محافلو کې تقریبا لوڅې ورته نڅېدلې او نادره دا چې د قصر خادمانو ته به یې د ښځو کالي ور واغوستل او په شرابو مست به ورسره نڅېده. کمال اتاتورک له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دښمنۍ کې سختترین انسان و. د پارک په هوټل کې و چې د پارک مخې ته په کوچني مسجد کې مؤذن اذان پیل کړ. اتاتورک یودم نیغ په نیغه نږدې ملګرو ته مخ واړاوه او کړی څوک وایي چې موږ مشهور یو، زموږ به څه شهرت وي. دې سړي ته وګورئ څنګه یې وخت وخت د نړۍ په ټولو اړخونو کې په تکرار نوم یادیږي. بیا یې امر وکړ چې دا مینار ړنګ کړئ. اتاتورک په خپل ځان ډیر ویریدو ځکه خو یې ستر طبیبان په ځان راټول کړي وو، خو بیا هم تر څو چې د ینې رنګ د استسقا حالت ته نه و رسېدلی، طبیبان نه و پوه چې دی د ینې تکلیف لري. مجبورو د نس له لارې په ستن اوبه کش کړي. وروسته د زهرا په مرض هم اخته شو چې دغه ناروغي د جنسي اړیکو له لارې پیدا کیږي، ځکه دی ډیر عیاش او فحاش سړی و. د مرګ په رنځورۍ کې الله تعالی په کوچنیو سرو حشرو اخته کړ چې په سترګو به نه لیدل کېدې، خو دی به یې سکونډه. آن د هغو سفیرانو او مشرانو پر وړاندې هم
چې د ده پوښتنې ته به راغلي وو. وروسته یې چې کله په مخ راښکاره شول نو معلومه شوه چې دا هغه سره میږي دي چې یوازې په چین کې پیدا کېږي. سبحان الله. د چین څخه تر ترکیې الله عزوجل د دې هلاکېدونکي مجرم د رسوایۍ لپاره رالیږلي وو، د هغه مجرم لپاره چې په 1458 هجري قمري کال د تاریخ اشغالدانۍ ته لاړ. له مرګ وروسته یې پر جنازه اختلاف شو. رئیس الوزرا یې ویل چې جنازه یې باید ونشي، خو مقابل لوري ته یې د پوځ مشر پر کولو ټینګار کاوه. بالاخره یې د اوقافو مدیر شرف الدین افندي چې له اتاتورک ډیر خبیث او بد و د جنازې لمونځ وکړ. عربي متل دی چې کله کارغه د قوم لارښود وي نه به خپله کامیاب شي او نه هم قوم. مصطفی کمال اتاتورک په خپله وصیتنامه کې د برطانیې سفیر د ولسمشرۍ لپاره ټاکلی و چې له ده وروسته د هغه د ترکیې چارې پر مخ بیایي. په دې توګه یې انګریزي بادارانو ته ثابته کړه چې تر پایه ورسره وفادار دی.